الله رب العزت د خپل قدرت ته اظهار د پاره ډېر شی مخلوقات پیدا کړل. په تمام مخلوقاتو کې بیا انسان اشرف المخلوقات وګرځولو. خو انسان یې داسې عبث پرې نه غوښتو خپل اختیار ته. په دنیا کې به انسان زندگی تیری د الله رب العزت د نازل کرده شوی احکاماتو مطابق د خپل اختیار مطابق اور من چاہت زندگی و نه تیری. شاعر وہی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. دنیا ته زمونږ را لېږل د مرګ د تیارې دپاره شوي دي. ابد الآباد زندگی زمونږ او ستاسو د جنت والا ده انشاءالله چې الله په خپل فضل نصیب کړي. نو د زندګۍ تیرولو لپاره یو دستور الله نازل کړو چې په هغې کې زموږ ستا د زندګۍ تیرولو هر قسمه مسلې حل الله رب العزت ایښودلی دی. په دغه دین کې د سړي دپاره څه احکامات داسې دي چې هغه د سړي سره خاص دي او څه احکامات داسې دي چې د ښځو سره خاص دي. نو حکم دا دی سړو ته چې سړو تاسو به د ښځو مشابهت نه اختیاروئ او ښځو ته حکم دی چې تاسو به د سړو مشابهت نه اختیاروئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صفت دا جوامع الکلم، معنا دا چې داسې الفاظ به نبی علیہ السلام ویل چې الفاظ به او مختصر خو په هغې کې به معنا مفهوم مراد ډېر زیات پروت و. نو د یو قاعدې کلیې او د قانون په شکل کې نبی علیہ السلام یو دوه جملې وفرمایلې کو په دغه زمونږ او ستاسو عمل رالی زمونږ معاشره به ډېره حسینه جمیله شي، اصلاح والا بشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. په هغه سړو باندې د خدای تعالی لعنت وریږي کم سړی چې د ښځو سره ځان مشابه ګڼي، د ښځو په شان لباس اچي، د ښځو په شان میک اپ کوي، د ښځو په شان طور طریقه ناستا پاستا گفتار کردار چال چلن د ښځو په شان ته کوي. یی سړی خو د ښځو هغه طرز طریقه اپناوي نو په داسې سړو باندې د خدای تعالی لعنت وریږي. لعنت معنا دا چې دی د الله د رحمت نه لري دي، هر وخت د الله د غضب او د غصې شکار کیدی شي. والمتشبهات من النساء بالرجال، او په هغه زنانو باندې د خدای تعالی لعنت وریږي چې وی زنانا او د سړو مشابهت اختیاري، د سړو پشان لباس، دغه پشان گفتار کردار ناستا پاستا حرکات سکنات د سړو پشان ته اختیاري او د خزا. نو په داسې خزو باندې د خدای تعالی لعنت وریږي.